زما عزتمندو پی جامعی مشر او اساتذہ کرام او طلباء کرام او طالبات کما غونډه او کم راجمع کیجل چې شوي دي کم مقصد باندې هغه علمی کال د افتتاح په سلسله کې نو د دې وجې نه د علم په باره کې خو ډېرې زیاتې خبرې وي وخت په وخت باندې کیږي او په درسونو کې مشایخ بیانوي بار بار د علم فضائل او فواید او بیا شرعي علم د قرآن او سنت علم دا خو یو عظیم دولت او سرمایه ده چې د هغې د لیوالي په باره کې او عظمت په باره کې دا یو خبره هم کافي ده چې الله پاک خپل نبی ته د دې د ډېروالي حکم کوي چې الله خپل نبی ته وایي الله چې نبی ته یو شي تعلیم ورکړي په دې لږ سوچ او فکر پکار ده لکه انشاءالله کېدای زموږ خبره هم په دې باندې شروع شي نو د دې د فضیلت دپاره دا خبره کافي ده چې علم شرعي او عظیم دولت او سرمایه ده چې الله خپل نبی ته چې حکم کوي د بل شي د ډېروالي حکم او امر ورته نه کوي بلکې څه امر ورته کوي چې ای نبی دا وایه زدني علما زما علم ډېر کړي په دې کې به نورې خبرې هم شته دی خو لیکن زه به په یو خبره باندې خبره وکړم چې دا علم څومره دا خو بېشکه خبره چې عظیم دولت دی د دې د حاصلولو اسباب علماو لیکلي دي نو زه یم چې یاره خصوصا طالبات او طالبان دغه خبرې طرف ته توجه وکړي چې دا دولت به موږ ته څنګه حاصلېږي د دې د حصول په اسبابو کې یو سبب چې انشاءالله تعالی زموږ اراده هم په هغې باندې د عمل کولو ده او نن سبا کې د فتنو دور دی دا دولت ډېر په قسمت باندې حاصلېږي نو په هغه اسبابو کې یو سبب دعا ده دعا چې د الله نبی کمې دعاګانې امت ته ښودلي دي پای کې کم زور پروت دی کم طاقت پروت دی نبوي الفاظ چې دي که نه ډېر خلک یې موږ هغوی ته حیران شو ای د دعاګانو او د وظایفو شوق او محبت ساتي لیکن کمې چې منقولي او مسنونې دعاګانې دي هغه نه یادوي بعضې علماو کتابونه لیکلي پیرانو میرانو هغه وظایف خلک کوي بعضې خلکو ته به حیران شي یو کس حرم ته روان او بسته شانته یې اچولې وه په دې بسته کې ورسره دا برکات مکی دی او پلانې دی او هغه قیسې چې کوم دی مال دا اوس لیونی دی ځان ته عالم هم وایي د قرآن کریم دولت هم ورته شته دی چې دا شته دی وحی الفاظ نو نورو الفاظو ته څه ضرورت ټیک ده بعضې دعاګانې که منقولې نه وي هغه څه ناروا نه وي خو لیکن چې ته د هغې نه ورد او وظیفه جوړه کړي او داسې پابندۍ سره یې وې لکه څنګه چې د الله نبي کوم اذکار ښودلي دي هغسې پابندۍ سره هغه اذکار ته کې او نبوي اذکار دله پاتې شي نو دغه بیا ناروا دي تاسو وګورئ د الله نبي د سهار مانځه نه پس کومه دعا کړې مسنون دعاګانو کې دا شته دی که نه سهار مانځه نه پس اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا څومره ښایسته دعا ده د الله نبي شروع په دې باندې کوي ګوره ورځ چې کوم دی خصوصا سهار دا د ورځې چابي ده چې دا د کلا وکړه سهار مونږ دې وکړه بس ورځ کلا وشوله د الله نبي سهار وختي کې دا دعا کوي اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا الله تا نه د فایدې والا علم غواړم
ګوره د علم سوال دې خبرې ته لږ سوچ او فکر پکار دی او زموږ ملګري الحمدلله په دې ډېر خوشحاله وي د دې دعاګانو اهتمام د طالبۍ په وخت کې پکار دی دا به پوخ عمر کې نه یادېږي اوس چې ته یو دعا لس ځله مو ویې که نه پخېږي او یادېږي درته او دا زموږ عمر ته چې راورسوي که سل ځله مو ویې سبا به نه بیا هېروي نو په دې وخت کې د دې ډېر اهتمام پکار دی د دې دعا نبوي نه دا معلومه شوله چې علم یو عظیم دولت دی نو انشاءالله تعالی زموږ ټولو د مشایخو ته خو نه دغه کو د خپل ملګرو طالبانو طالباتو ته خبره ده چې د الله نبي ګوره دومره اهتمام د علم دومره غم ورسره چې کله بنده سهار کې پکار ده چې علم تا ته حاصل شي خو کم علم علما نافعا ځکه دا د قرآن کریم نه معلومه ده چې علمونه په دوه قسمه دي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يهوديانو علم یې زده کولو خو هغه چې ضرر به ورکولو او فایده به نه ورکوله نو د خیر او د مؤمن کار دی چې کم علم زده کی نافع علم نافع د الله نبی د علم غیر نافع نه پناهي غوښتلې ده اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها نو د نبی اسلام د دعا نه دا معلومي یو خو د آیات نه دا معلومي چې الله نبی ته حکم کوي ګوره په دې دعاګانو کې یو څو خبرې یادې ساتل پکار دي دعاګانې به د الله نبی صحابه کرامو ته څومره په کوشش او محنت سره ښودلې د دې زوتول به کول لکه څنګه چې موږ یو آیات یاد کو صورت یاد کو هغه اړو په خوي چې رانه هیر نشي یو عظیم دولت دی که نه لکه څنګه چې څوک په دنیوي دولت حاصل کړي د هغې څوکیداري کوي المارۍ ته تالې ورسوي څوکیداران نیسي چې داران څوک پټ نه کړي نو داسې د علمونو دپاره د وحي د علمونو دپاره هم شیطانان شته تختیي ده نه د الله نه به سوالونه کوي چې یا الله ته م حفاظت وکړي نو دعاګانې د عظیم شی دی ګوره یاد ساتئ بلکې دومره په اهتمام سره دومره په حرص سره به د الله نبي صحابو ته ښودل یو روایت کې صحیح مسلم کې راځي چې د الله نبي به موږ ته دا دعا داسې ښودله کما یعلمنا السورة من القرآن دا به راته ښودله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن صحابو ته به داسې په کوشش سره ښودله بیا محدثین په دې کې تشبیه دا تشبیه په څه کې ورکوي کما یعلمهم السورة دا د استخاري باره کې مې راځي استخاري دعا باره کې راځي چې جابر بن عبد الله فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د الله نبي به كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن و د استخاري دعا به داسې په اهتمام داسې په زور زیر ټکي په ټکي راښودله داسې په ترتیب سره لکه څنګه چې د قرآن کریم صورت راته راښیي داسې تشهد باره کې راځي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن دینه دا معلومیږي چې دا دعاګانې نبوي چې کوم دی ډېر زیات کوشش په دې کې پکاري داسې فضول خبرې نه دي ګوره ځکه چې دا تشبیه په څه کې ده وایي دا په ترتیب د حروفو کې هغه ټکي چې د الله نبي په کوم ترتیب ویلي هغه ترتیب باندې به مخکې والی رستوالی به هم پکې نه کې دارنګ په زیادت کمی کې دغه مسنون دعاګانې کې به د ځان نه ټکي هم نه زیاتي کې اگر چې دغه الفاظو معنی ښه هم وي لکه د اذانه په دعا کې بعضې خلک والدرجة الرفیعه د دې ټکي معنی هم غلطه نه ده دې کې انور شاه کشمیری رحمه الله هم لیکلي وایي دا بدعة سیئة منکره ولې چې نبی چې کوم ترتیب باندې وایي خو هغې کې بس کمالي که نه خامخا کما یعلمنا السورة من القرآن نو دا په ترتیب د حروفو کې مخکې والی رستوالی پکې هم نه کې لکه صحیح بخاري کې راځي برا ابن عازب فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د الله نبي به موږ ته ماته ویلي یا برا اذا اتیت مضجعک و چې کله ته اوده کېږي او د خوب ځای ته راځي بسترې ته توضأ وضوءک للصلاة و داسې اودس کوه لکه د مانځه په شان ته او بیا دا دعا وایه اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک
دعا ان شاء الله یاد بموي اکثرو کسانو ته. پای کې برا ابن عازب وای ما دا دوباره د الله نبی ته تیروله چې راته یاد شي او زه غلطي خو پکې نشته. ګور د دین هم دا معلومیږي چې برا ابن عازب څه دومره فکر دی د دې خبرې چې د الله نبی ته دوباره تیروي چې ګوره څه کمی زیاتی خو پکې نشته دی. د دین هم د دعاګانو اهمیت معلومیږي. نبوي دعاګانې ولې؟ ځکه چې د الله د نبي کم فصاحت او کم بلاغت کم کمال په هغه نبوي الفاظو کې. دې وجې نه کله چې بنده بیان کوي یو حدیث الفاظ وي څومره ښایسته لګي څومره خوند کوي ول نبوي ټکي دي که نه، په خلاف د دې چې ته خپله جامه هغې ته ور واغوندي او ستا ټکي چېرته ستا ټکي او چېرته د نبي ټکي. ځکه موږ وایو که نه چېرته ستا دعاګانې چېرته د یو پیر دعا چېرته د نبي دعا. زه کله کله وایم که نه پیراني پیر دعاګانې ولې نه یادې؟ امام اعظم قائد اعظم مفتی اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ښودلي دي هغې کې بس چلي که نه په تقدیم مخکېوالی رستوالی به هم نه کوي پکې. برا ابن عازب پکې دومره ټکی زیات که چې د دې په آخره کې راځي آمنت بکتابک الذي ارسلت وبنبیک بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. د نبی په ځای برا ابن عازب رسول ټکی ویلی دی، د الله نبی پې دا ټکی واپس کړی دی، لفظ یې پې واپس کړی دی. دې نه معلومیږي چې دې کې بس چلي که نه. نو د دې وجې نه زما د خبرې مطلب دا و چې دغه دعا چې د الله نبي کړې ده. دارنګې یو روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض وکړ. یو روایت کې راځي دا کتاب الدعوات د صحیح بخاري کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي علمني دعاء ادعو به في صلاتي. وای ما ته دعا راوښیوه چې په مونځ کې کومه. ګوره د دې نه معلومیږي چې صحابه کرامو به د الله د نبي نه دعاګانې زده کولې. ګنې ابوبکر صدیق خو غټ فصیح بلیغ دی، ډېر لوی عالم دی، ځکه چې په دې امت کې د انبیاو نه پس کم دی اوچت انسان څوک دی؟ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا یہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے صدیق وہ زندیق ہے. هغه هستی چې کوم دی د الله نبي ته وایي علمني یا رسول علمني دعاء ادعو به في صلاتي. وایي ما ته دعا راوښیوه د الله نبي ته وایي چې په مونځ کې کومه. نو د الله نبي مو ته دا نه وایي چې مړه وایه که نه بس دعاګانې را جوړوه که نه. د دې نه معلومیږي چې دا دعا هغه الفاظ منقول کم چې د الله د نبي نه نقل شوي هغې کې ډېر لوی برکت وي هغه دعاګانو کې. ابه توجه سه کوه د الله نبي ورته وایي وایي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دا دعا ورته وروښودله. نو ګوره د دې نه هم دا معلومه شوه. نو زما د خبرې مقصد دا دی زما عزتمندو چې دعاګانو له ډېر زور ورکوي. خو کومه دعاګانو له نن چې کوم دی خلک امت که تاسو سوچ او فکر وکړئ د دې دعاګانو نه ډېر غافل برای نام دعاګانې صرف اسې بس لاس اوچتولو ته دعا وایي. حالانکہ دغه عالمان لیکي دعا مانگی پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا مانگی پڑھی نہیں. دعا چې کوم دی خلک وایي که نه دا مړی مړی وشي دعا به یاد کړو، یادول نه دي. دعا غوښتل دي، غوښتل یادېږي نه خالي چې الفاظ او ټکي ووې. نو کوشش دا کوئ دغه د علم په باره کې دعا یو عظیمه دعا ده. دا هم د علم د حصول لپاره یو زبردسته وسیله ده کومه چې د الله نبي دا مسنونو دعاګانو کې دا شته دی. سار ماښام چې کومې دعاګانې لوستلی کېږي دا خو پابندۍ سره ویوئ. په دې کې پیلنۍ دعا چې راځي د فرض مانځه نه پس کومه ده اللهم إني أسألك علما نافعا. نبي چې یو شی غواړي ګوره د امت ته تعلیم وي معلومیږي چې علم نافع یو عظیم دولت دی. الله پاک دې زموږ دا نصیب کړي. او بله خبره د دعا خو ډېر اوږد او وسیع باب دی. د دې وجې نه په دې هم شکر وباسئ الحمدلله چې زموږ د قرآن او سنت سره تعلق دی. ډېر خلک د شته دی ملګري ناستې دوی ته هم پته ده. زه یو ځای ته لاړم یو سکول پرنسپل وي دا د جامعة الرشید نه فارغ دی د دغه نه د کراچۍ. نو څه خبره شوه ما ته دا دعا یې کوم ځای کې ده. زه حیران شوم مال دا اوس وګوره ده به دورم کړي که نه خو لیکن ده ته پته نشته چې دا ما ورته ویل دا خو په د
بخاري په کتاب الدعوات کې شته کنه څومره ښایسته ښایسته دعاګانې دي قسم په الله که څوک دا خوند دې واخیستلو کنه بیا به نور کتابونه نه ګوري بس حدیثو کتابونو کې شته کنه کتاب الدعوات ادب غواړي کتاب الادب راشه وګوره صحیح بخاري کې شته دی ترمذي کې شته دی امام صحیح مسلم کې شته دی کنه خو دې طرف ته څوک توجه نه ورکوي بس نو د دې وجې نه د علم د حصول دپاره یو شی دا ان شاء الله تعالی زما د الله د ذات نه امید دی چې دې خبره باندې موږ عمل شروع کړو کومه دعا به ډېره کوو خصوصا د سهار په وخت کې اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا خود سوچ او فکر سره نن د دعاګانو کې فکر او سوچ هم دی کله چې انسان په توجه سره دعا کوي او په دې یقین ساتي دغه الفاظ نبوي په معنا باندې ځان پوهه کوي طالب علمان د لپاره خصوصي تور صدا ضروري خبرې وي چې کوم الفاظ وایي چې د هغې په مطلب هم ځان پوهه کړي نو ګوره د الله نبي په پیله دغه ورځ په دې باندې شروع کوي لکه څنګه چې دروازه کولاوې سهار مونږ چې وشي دروازه کولاوه شي ورځ کولاوه شي بس په دغه دعا باندې کولاویږي اللهم اني اسالک د علم دعا ده د دې نه دا معلومیږي چې انسان دپاره خصوصا مسلمان او بیا طالب علمان چې د ورځې به ته ځان دپاره یو لائحه جوړې چې د ورځ کې به زه څه کومه نو تا ته یو لاره د روښودله چې ورځ کې کوشش دا کوه چې علم نافع حاصل کړي یو خبره کم یاد کم دام ډېره غټه خبرې د الله نبي یو ځل تپوس کولو امتحان یې اخیستلو کله کله به صحابه کرامو نه امتحان اخیستلو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ابو المنذر سید القراء رضی الله تعالی عنه هغه ته وایي ای آیت اعظم فی القرآن وی قرآن کریم کې اوچت آیت کم یو دی اخو ډېر ادبناک انسانانو او الله او رسول خبرې بې ګزار ورکه بیا ورته وایي هغه جواب ورکړه آیت الکرسي اوچت دی د الله نبي ورته څه وایي یا ابا المنذر لیهنک العلم وای ابو المنذر علم دی مبارک شه علم یې څه ته ویلی ګوره دا علم دی نو په کار دا ده زموږ استاد لپاره خصوصا چې موږ دین ته ځان وقف کړی دی چې ورځ کې خو یو خبره یادوو که نه یو خبره خو یادوو که نه اللهم اني اسألك علما نافعا بس دا بله خبره مختصره شانته د علم د حصول دپاره یو خبره څه شوله دعا چې د الله په دربار کې څه کول عاجزي او دعاګانې کول او دعاګانې څومره په عاجزۍ سره وي یو روایت کې دا هم راځي وایي الله پاک په دعا کې عاجزي کوونکي خلک ډېر خوښوي الملحین فی الدعاء په دعا کې الحاح او زاری کوونکي ګیړ ګړانه چې ورته وایي په اردو کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیه دا دعا چې په دغه توجه سره نو ان شاء الله تعالی د دې به زبردسته نتیجه راوځي دا چې په سجدو کې په سجده کې دعاګانې کولی شي کنه د الله نبي فرمایي رکوع کې د رب تعظیم وایي واما السجود په دې کې دعا کوئ فقمن ان یستجاب لکم لایقه ده چې دا دعا ستاسو قبول شي نو یو خو د دې نه به کار واخلو طالبات او طالبان چې د الله په دربار کې د څه دعا کول د علم نافع دویمه خبره د علم د حصول ډېر اسباب دي دا مختصر دا دوه بس پکې بیانوم دویمه خبره هغه دا ده چې د علماو سیرت کتل د مخکینو سلفو چې کوم دی صحابه او تابعینو حالات کتل خصوصا علمي چې د علم په باره کې هغوی څومره سختې تېرې کړي دي نن څومره مزید دي زمونږ دغه بحر چې کوم دی بحر چاته وایي صحیح بخاري کې راځي څه مسله وه د دې خره د کورني خره په باره کې نو چا دا مسله بیان کړه نو هغه ورته ویل بحر خو د دې نه انکار کوي بحر څوک دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ده ته بحر وایي د علمونو دریابو او دام د الله د نبی په دعاګانو سره چې د الله نبي ته دعا کړي اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين یا الله د خپل کتاب علم ولا ورکړي دا نه دی ویل چې یا الله وزیر اعظم یې جوړ کړي وزیر اعلی یې جوړ کړي دکانونه او مارکیټونه ولا ورکړي څه دعا یې ورته کړې ده معلومیږي غټ دولت دا دی د علم د قرآن او سنت ګوره عظیم دولت ده بس پک نه ګڼي دا آیات ساده ډېر ملګري هغه وایي یاره خلک په ګاډو کې ګرځي موټرو کې ګرځي او موږ سایکل هم نشته دی ورته همداسې به ګرځي چې داسې ناشکر وي شکر دی الله خلکو ته ټکی نه یادېږي داسې خلک شته دی یو کس دلته ډېر غټ مالداره دی الحافظ سینجي او الحافظ کالونیني دی زموږ شاګرد دی ما ورته لس الحافظ لیکلی دی 5 سپارې دي یادې دا څنګه چل دی هغه غریبانان جاري په دې پسې چې یا شکر وباسه
دا غټ دولت ګڼئ چې کله دا غټ دولت ګڼئ الله به هم دنه خوشحالېږي الله به نورم ترقي دله درکوي ته چې دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راځي کنه دا 3 سورتونه مخه مریم او طه انبیا وای دا به ډیر زوتول وای دا زما چې کم دی وهن تلادي وای دا زما سرمایه ده زړه سرمایه ده لکه د پلار نیکنه چاته او دولت پاتې شي جیدات پاتې شي ډیر خیال ساتي نو بل خبره دا د دویمه د علم د اصول لپاره چې د مخکینو علماو تواریخ قتل داغي حالات قتل لکه دغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي کتابونه لیکي چې دبا دومره مهنت کولو چې پته به ورته ولګېده چې یو ځای کې چاته حدیث معلوم دی ورغی هلته به ورغی او د هغه په دروازه توسد عتب بابه توس هغه نه وساده جوړه کړه هغه درشتلې سره به ناست به دا دوړي او هواګانې به پې الوتلې رنګ به فتغیر وجه مخ به بدل شي دغه د وجه نه لیکن ور به هم نه ټکاو کله چې به هغه محدث راووتلو وی ابن عم رسول الله وی دا الله د نبی د ترزویا عجیبه کا تا ماته نه ویل دومره غټه هستی راغلې ده او زما په دروازه کې ولاړ دی هغه زموږ مقصد چې کوم د علم حاصلول دي علما او مشایخو چې کوم د عزت او قدر دی دغه واقعات داسې د امام احمد بن دایو واقع دا کوم بس هو د امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک راضي داسې واقعات چې بندګوري شوق پیدا کیږي محبت پیدا کیږي د علم سره او خپل ځان بنده ته یو بیکاره پرزخ کاری چې دا منګه سي عالمان خو دغه څومره په سختو باندې علم حاصل کړی دی دا دو محدثین دي امام احمد بن حنبل یحیی بن معین رحمهم الله وی دوی ته پته ولګي چې یمن کې صنعا کې عبدالرزاق صنعاني چې کوم دی ته یو حدیث معلوم دی علم وسره دی د حدیث علم وسره دی وی د هغې دپاره دوی د سفر اراده وکړله دغه ته یمن ته ځي څه دپاره چې علم د حدیثو حاصل کړي دا تلل داسې نه و چې ټکټ واخله او جاز کې کښېنه بس او څل 15 ګنټو کې به مکه کې کوشي حرم کې به ناست دي چکن مکن په دغه کې نه په جده کې زر به ورسېږي نه هغه زمانې سفرونه لږ رایات کا وایي دوی چې کله روان شو نو بیا یې سوچ وکړو چې دا حج به هم پکې وکړو راشه مکې ته ملاړ چې ګوري طواف کوي د طواف په وخت کې دغه عالم عبدالرزاق صنعاني هم طواف کوي کم عالم دپاره چې دوی ځي صنعا یمن ته دغه صنعاني عبدالرزاق رحمه الله هغه هم طواف کوي نو یحیی ورته وویلې دغه ته امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وی هلکه کار خو وشوی ځکه چې چا سم کار و دلته میلاو شه وی د ده بغیه او مقصد ته حاصل که د ده نه که نه هغه ویلې نه حج یې وکړه د هغې نه پس خپله علاقې ته رال وی زه خپل نیت نه خرابوم ځکه ما نیت د څه کړی و دا خو د ده د سفر نیت هم نه دی کړی خبره کې زه خطا شوم سفر یې د دې دپاره نه و کړی نو بهرحال ګوره دې خبرې که زموږ بسان تیار خور ویل به زمره ایک تیر سے دو شکار په یو غشي باندې 2 کارونه وکړه علم هم حاصل که او حجم دې وشه او وایي نه رال او دوباره بیا چې کوم دی صنعا ته لاړ او هغه نه چې کوم دی علم حاصل که هغه کې واقع هم راځي داسې چې زما خیال دی څه مونځ کسې کولی کې څه خطا هم شه هسې د خبرې مقصد زما دا دی چې د دغه سلف واقعات په دې کې ډېر زیاتې فایدې وي یو خو ګوره هسې د جنجا بادشاه کیسې لکه الله دې رحم وکړي مونږ خو الحمدلله په دې هم شکر وباسئ دې مراکز او مساجدو کې دا کار ډېر ښه دی چې دلته مونږ باندې یو دور داسې هم تېر شوی دی چې هلته به مونږ وو دا کیسې به م یادولې کله کله ویم دا مفید چې مونږ مفید الطالبین یې راته ویلو خو د دې په ځای به د حدیث یو کتاب راته ویلی په مفید کې د ګیدړانو د چرګانو د شرمخانو کیسې یادې دي راته سم هم یادې کړي دي ځکه ماشوموالو دماغ هم ښه قوي و غرض محدثین داسې وي محراب منبر باندې به د جنجا باچا کیسې کې د خلکو اوقات چې کوم دی خرابوي دعاګانې هم که درښیي همدغه وایي دا وظیفه کوه امداد کن از بند غم آزاد کن د دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادره شرکي کلمې درته درښیي دغه دعاګانو کې چې کوم دی ګوره ګټه نشته دی دا تباهي ده او بربادي ده ځکه
چې شرکی دعاګانې الله نه قبلوي. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. حج ته به ملاړ شي، حاجي ته د پیل تلبیه ورښیي چې د تلبیه کې دوه ځله لا شریک لک راغلی دی، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، دوه ځلې پې وایي چې حاجي ګوره دماغ دې لږ کولاو کا، د اخري مری لرې کا، د شرک د اخري دې لرې کا. نو زما عزتمندو دغه ډېر زیات ګورئ صحیح واقعات. الحمدلله بس داسې وخت راغلی دی چې ډېر کتابونه هم لیکلی شوي دي د صحیح عالمانو واقعات. داسې بنده ګوري شوق او محبت د علم سره پیدا کېږي. نو یو دعا نه به کار واخلو، دعاګانې د الله په دربار کې جړاګانې او زاریګانې دا علمونه په دې حاصلېږي. دا څه ګپ نه دی چې هر چاته به حاصل شي. دا بس په دغه دعاګانو باندې او دارنګې شوق چې پیدا کېږي د علم سره د سلفو او بزرګانو واقعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لدينا بس المدرس فضيلة الشيخ عرفان الله حفظه الله او تاسو ته خپل نصایح وړاندې کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دو الله رب العالمین احسان او د الله رب العالمین لوی انعام اغدا ده چې الله رب العالمین په داسې دور کې چې هر طرف ته فتن دي فسادونه دي، په داسې دور کې الله رب العالمین داسې یو ماحول الله رب العالمین منګ او تاسو ته برابر کو چې په هغه کې منګ د الله رب العالمین د دین د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه او علم هغه زده کو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مَن یرد الله، چاته چې الله رب العالمین د خیر اراده وکي دغه انسان ته الله رب العالمین د خپل دین فویا سمج او فقاهت هغه ور کوي. نو د الله رب العالمین په نس باندې د الله رب العالمین په وړاندې د خیر والا خلق هغه انسانان دي کوم انسانانو ته چې الله رب العالمین د خپل کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث علم او فویا هغه الله ورکی. نو په دې زمانہ کې د الله رب العالمین په نس باندې غوره خلق عقلمن خلق سمجدار انسانان هغه خويندې دي هغه ورونه دي چې کوم خويندو او کوم ورونو خپل ژوندۍ خپل عمر هغه د الله رب العالمین د دین لپاره وقف کړی دی چې هغه د الله رب العالمین دین هغه زده کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایلی دی العلم لا يعدله شيء. علم داسې او سرمایه ده، علم داسې او لوی نعمت ده چې د دې سره هیڅ یو سیس په مقدس مکه برابر نه ده. خو شرط امام احمد بن حنبل رحمه الله دا لګولې ده چې کله په دې علم زده کولو کې د انسان نیت هغه برابر شي. ضروری خبر او بنیادی خبر هغه ده چې منګه او تاسو په طلب د علم کې او علم زده کو د الله رب العالمین دین باندې ځان پوهه کو، د الله معرفت حاصلو، د محمد رسول الله معرفت حاصلو، الله رب العالمین تزان ورنږدې کو. نو په دې علم زده کولو کې تصحیح النیه د خپل نیت برابر اول. امام احمد بن حنبل رحمه الله نه تاسو شو چې د نیت برابر اول د نیت صحت او برابری صدا. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې په طلب د علم کې چې انسان علم طلب کوي دا دوه خبرې ډېرې لازمي او ضروری دي. یو خبر هغه ده چې انسان د علم په طلب کې او د علم په زده کولو کې نیت انسان دا وکي چې زه د خپل ځان نه
جهل او ناپوهی دا ختم کم د خپل ځان نه جهل او ناپوهی ختمول ځکه علم دا پوهې ته ویل کېږي علم څه ته ویل کېږي سمجھ ته ویل کېږي د دې په مقابله کې ناپوهی ده چې انسان د علم په زده کولو کې نیت دا وکي چې د خپل ځان نه ناپوهی هغه ختم کم وعن غیره او د عام انسانانو نه ځکه سفیان بن عیینه رحمه الله فرمایلی دی چې علم کې بنیادی خبره دا ده چې علم دې زده کړو هغه دې یاد کو عمل دې ور باندې وکړو د علم به نور خلقو ته رسې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه فرمایلی دی ان هذا الخير خزائن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علم د قران او د سنت دا خیر دی ولتلک الخير خزائن او د خیر د پاره ډیر چابې نه دي به محمد رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم فتوبى لعبد خوشخبری د هغه انسان لرا توبه جنت د هغه انسان لرا چې هغه الله رب العالمین د خیر د پاره چابې وګرځي چې د هغه د لاس نه خلقو ته خیر رسیږي او بل طرف ته محمد رسول الله فرمای وویل لعبد جهنم دے هلاکت دے اشد عذاب دے دا هغه انسان د پاره چې هغه د شر چابې وګرځي نو الله رب العالمین نه سوال کو چې الله رب العالمین منګ او تاسو د خیر چابې نه وګرځي چې زمنګ په لاسونو باندې الله رب العالمین معاشري ته او امت ته خیر ورسي خدای له خیر چابې نه چې منګ ګرځيګو او زمنګ او تاسو په وجه الله معاشري ته خیر رسي دا بعد العلم راځي چې کله انسان د کتاب او د سنت علم زدکی د الله په کتاب باندې ځان پوهه کی د محمد رسول الله په احادیث باندې ځان پوهه کی نو دا به د خیر چابي ګرځي په هغه وخت کې چې کله انسان د خپل نیت برابرۍ کړي نیت د انسان برابر وي نو باید دا زمنګ او تاسو دا درسي کال چې نن ابتدایي ورځ ده لکه څنګه چې الله رب العالمین دا په خیر سره وکړه الله رب العالمین دا ټول کال په خیر سره ورسي چې دا درسونه دا په خیر سره د کال اخرت اختتام ته ورسي مقصد به وربکه زمنګ څنګه سي چې د مدرسې ته منګ راځو د جامعې ته منګ راځو او د خپل وخت منګ ورکو مقصد به وربکه دی چې منګ خالق هغه راضي شي د الله رب العالمین د رضا د پاره او د الله رب العالمین دا پاک او خپل او مزیدار دین دا خپل عزت کول خپل عملی زندگی ته موافق جوړول او امت ته د خپل او د پاک دین ترغیب ورکول امت ته د خپل او پاک دین رسول نو د رب العالمین نه سوال کوم چې رب العالمین ما او تاسو د خپل دین د پاره د خیر چابې نه وګرځي د معاشري د پاره د خیر چابې نه الله مونږ وګرځي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خير د دې نه پس بل مدرس فضیلت الشیخ تاج ولی شاه صاحب چې هغه راشي موږ تاسو ته خپل نصایح وکړي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طلباء کرامو مشایخ او اساتذه کرام د حدیث ناس دي زمون خبرې کول په دې موقع باندې مونږ ته لایق نخکاری چون کې الامر فوق الادب هغه مناسبت به یو څو خبرې تاسو ته وکړو دانن مرحله زمونږ استادو د علمی سفر ده او د علمی سفر اندازه چې مونږ او تاسو واخلو څنګه مخکې مشایخ ویل
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو داغه د وزن نه منګه او تاسو تکیږي. ډېر خلک چې هغه نن سبا علوم او علمونه او علم هغه تبدیل کړي دي په نور نمونه سره. علم هغه یو بل ستوای چې کم د دنیا هنرونه دي د دنیا کسبونه دي، لیکن کم چې علم شرعي دی علم محمدي دی هغه علم چې د الله تعالی د طرف نه را لېږل شوی هغه علم اول قرآن کریم او دویم داغه زبان او افعال او تقریرات مبارکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوتل علم دی. امام حافظ ابن قیم یو ځای کې لیکي چې علم کې درې الفاظ دي. یو علم کې عین دی، دویم لام او دریم میم. فعین کی معنا د رفعت دا د علو دا، چونکه علم شرعي هغه علم دی چې هغه تعالی رفعت د الله تعالی په دربار کې درکې. لام کی معنا د لزوم دا، علم به الله تعالی نصیب شي، د علم درک لبه الله وشي کله چې ما او تا د علم سره لازم شو. او پم میم کی معنا د انضمام دا، قرآن حضرات ته معلومه حروف شفویه نه ده، نو علم به الله تعالی ملاو شي چې کله ما او تا د علم سره منظم شو، د علم سره پیوسته شو. العلم لا يعطيك كله، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطي كله. علم بتا ته لګ ال در کیږي کله چې علم ته ټول ځان وقف کې. طلباو زمنګ استادو د علمی سفر، دا علمی روندش، دا علمی چلن، دا به علی کله چې منګ او تاسو د علم اسباب او ذرائع، د علم مقدمات، د علم اصول دا د ځان سره راونیسو. لکه څنګه چې تاسو د مخ کې شیخ صاحب ویل چې یو په هغه رانیولو خبرو کې او مقدماتو کې ادعیه دي، دعاګانې دي. د صحابه انقلابی حالت چې وګوري، د صحابه انقلابی زندگی چې وګوري، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فدغه ادعیو باندې دا. کله وای علمني، کله بل علمني، کله بل يعلمنا، کله بل کان يعلمو. دا مختلف الفاظ په احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي. نو مقصد دا دی چې زما اوستا علمی سفر الب صحیح کیږي، الب ما او تا د علم اخذ کیږي کله چې ما او تا د علمی مقدماتو لحاظ اوساتو. په علمی مقدماتو کې یو خبره د نصاب سازی. نصاب سازی طالب العلم اغله فکار دي ځان ته سوچ به هغه کړی، داغه بداس یو مربی چاغه ته ویلی ستا دا کال د دې نصاب دی، ستا دا شروع کال د دې کتابونه دی. نو اول د طالب د فارا نصاب سازی دانه چې هغه په خپل ذهن روان دی، د خپل سوچ او فکر یو منبع یو مرکز ځان ګرځولې نه، بلکې هغه به نصاب سازی سره تعلق ساتي. دویم تنظیم سازی، نظم سازی، د بزان د ټول کال د فارداسي چمتو کړي، برابر کړي وي، منظم کړي وي چې زما ابتدائی مرحله د فلانی کتاب
زما د تکرار ابتدائی مرحله د پلانی کتاب، زما د مطالعی ابتدائی ټیم د پلانی کتاب، دا منظمه ډانچا سالانه د علمی سفر دا به د مخې ته ایښودي، او کله چې نصاب سازي تنظیم سازي وشي داغي سره سره به ځان ته د ماحول سازیم کوي، دا نه چې د صرف سبق اوري هغه خلکو سره کینی، هغه کور کې د هغه چا سره تعلقي چې دا خپل سبق خپل علم په بل نه لاو کوي بلکې نور خلق په د باندې لاو کېږي، د په علمي مشغله کې هغه مانع ګرځي، د علمي مشغلې سره هغه مانعین دتی، علمی سفر د کې نقصان راولي. نو دا به درېمه خبره چې ماحول سازي. نو څلورم نمبر کې چې دا په دې ټولو مخکې دا ذهن سازي ذهن سازي د طالب او د طالب العلم دا به د مخې ته مقصد. امام غزالی رحمه الله یو ځکه وایي علم شرعي کم یو دی، یو خو علم هغه دی چې خلکو ته یو باز جوړ کړي، علم هغه دی چې داغي معرفت او داغي په معنا تافویي نو کم حد ته برسي. لیکن امام غزالی وایي علم شرعي هغه دی ما به تقدس وتعالى، هغه دی صرف اور صرف چې الله تعالی صرف اور صرف تا ته هغه وخی، الله رب العزت تفاغی باندې او پیجنې د الله رب العالمین معرفت تفاغ باندې وکي. نو څلورمه خبره دا ذهن سازي، طالب العلم طالب بخپل ذهن سازي وکي. څنګه چې تمام محدثین په خپل کتابونو کې حدیث د تصحیح النیت راوړي، انما الاعمال بالنیات، ستان نیت با د الله تعالی صرف اور صرف رضا مقصدی، او دا شرعي علم حصول بستا مقصدی. د شرعي علم د حصول د پاره نه بستا اغنیت صفای فاکه به تسبیحي فاکه به چون کېدلی، لکه څنګه چې حذیفه مرعاشی وایي چې نیت بدا سے پاک برابر ساتي، تمیز العمل من العیوب کتمیز اللبن من الفرس والدم. نیت بدا سے پاک برابری چې لکه څنګه الله تعالی د خوشانو او د یینې ترمنځ د ګندګۍ ترمنځ پاک شو د او پي منګو تاسو ته وباسي، دغه رنګ به ته د خپل نیت دا تصحیح نیت دا به داسې پاک او چونه ساتي، دا به داسې صفا ساتي چې په دې کې چرته ستانه د نورو شیونو خلط را نشي. نو طلباء کرامو ابتدا دا مرحله ابتدائیه ده، باید چې موږ او تاسو د نن په استبانه خپل علمی سفر او خپل شرعي علم دا د دې اسباب د لاندې راولو، د دې مقدمات راولو، نصاب سازي ته سوچو، تنظیم سازي ته سوچو، او داغي سره ذهن سازي ته سوچو، نو او ماحول سازي ته سوچو. ان شاء الله الرحمن زما استاد اکال با الله تعالی ډېر په خیر او په عافیت سره او ډېر د ثمرات او د فواید سبي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د دې نه پس فضیلت الشیخ امین الحق حفظه الله چې هغه راشي موږ تاسو ته خپل نصایح ورکړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. زما د اسلام
محترم معزز رونو او خويندو د رب العالمین د عظیم احساناتنا یو لوی احسان هغه ده چې موږ او تاسو د دې فتنو په دور کې او په داسې دور کې چې هر طرف ته هغه فتنې دي د موبایلو او د قرنګا د پیسې د ګټلو او بیا هم زمونږ او تاسو مور او پلار هغوی ته الله رب العالمین دا احساس په زړه کې واچولو او مونږ او تاسو د الله رب العالمین ښایسته دین چې هغه قرآن او حدیث دی د هغې زده کړې ته مونږ او تاسو راولېږلو نو دا د الله رب العالمین ډېر لوی احسان او د مور او پلار هغه خواري او محنت دی نو باید مونږ او تاسو د مور او پلار هغه دغه سوچ او دغه فکر چې په کوم سوچ او فکر باندې مونږ او تاسو هر سحر د کور نه راوباسي باید دغه سوچ او فکر د مور او پلار مونږ او تاسو ضایع نه کو طالبان ورونو مونږ او تاسو د غریبانو بچیو ځکه مالدار سړی په خپل بچی باندې مدرسه نه وای مالدار سړی په خپل بچی باندې پېښور ماډل اسکول وای مالدار سړی په خپل بچی باندې سی ایم اس کې هغه تعلیمونه کوي ولی د مالدار سړی فکر دی زما د ازوی به سبا ډاکټر کېږي زما د ازوی به سبا انجینر کېږي غریب سړی وای نه می ډاکټري پکار ده نه می انجینری پکار ده زما پکار ده چې زما د ازوی د الله رب العالمین د کتاب قاری د قرآن شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو عالم جوړ شي نو د مور او پلار دغه سوچ او فکر باید دا مونږ او تاسو ضایع نه کو په غلطو سوچونو باندې په غلطو فکرونو باندې په اسې ګرځېدلو باندې دا خراب نه کو که داسې وشي نو د مور او پلار ذمه خو فارغ شوله اخو ته مدرسې ته راولېږلې تا باندې د دنیا هیڅ کار ونه کړلو وګورو مونږ او تاسو ستاسو عمره ماشومان چې بازار کې د یو دکاندار سره شاګرد دی ماښام 500-800 روپۍ وړي لیکن دغه مور او پلار دغه پلار په ځان باندې دا سخته تیری چې خیر دی ستا دپاره به زه اور ټیم ولګوم ستا دپاره به زه 2 کرت کار وکم د شپې کار به مو کوم خو بچیا پام کوه چې د دنیا کار له ګوتې ونسې دین زده که چې ستا د وجې نه زما آخرت ښه شي د الله په حضور کې د قیمت په ورځ باندې ته زما دپاره شفارسي جوړ شي لیکن هغه خلک ډېر بدبخته دي چې د مور او پلار دغه احساس د مور او پلار دغه نیت او فکر دا ضایع وګرځي زما طالبان ورونو احساس پکار دی د دې خبرې سوچ پکار دی چې آیا مور او پلار سار ما د کور نه راوباسي مدرسې ته مې راولېږي د جب نه راله پیسې راکړي د څه مقصد دپاره راکوي آیا دا مقصد پیژندل پکار دی نو مقصد دا و چې وقت ضایع کول نه دی پکار او همدغه رنګه خپله حوصله هغه ونه بیلو اکثر شیطان طالب العلم ته دا خبره په ذهن کې اچي مړه که ته مولا شې څه به درنه جوړ شي خو مدرسه کې به او د 15,000 روپو او 10,000 روپو دپاره به استاذي کې او په دې باندې به ستا څه وشي تا ته خو به ډېر غټ کور در په غاړی بچي به در په غاړی دا به ته څه کې نه حوصله به نه بیلې د الله دین زده که او د الله دپاره زده که نیت پکې اخلاص پیدا کا دنیا هر نعمتونه به الله رب العالمین تعالی درکړي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې په دې امت کې هغه ته لقب ورکړل شوی دی ترجمان القرآن هغه فرمایي وی کله چې د الله رسول وفات په دغه وخت کې زما عمر 10 یا 11 کالو وی زما یو ملګری و انصاري صحابي هغه ته ما ویل راځه چې دا علم زده کو او به یو وخت داسې راشي چې خلک به موږ ته کینی
او موږ نه به پوښتنې کوي او موږ به د هغې د سوالونو جوابونه کوو. وی هغه حوصله وبیله چې نه، داسې اوچت اوچت صحابه کرام ابو بکر، عمر، عثمان او علی، داسې صحابه موجود دي، مونږ او تاسو ته ضرورت نه پیدا کیږي چې مونږ ته څوک کینی. هغه فرمایي وی ما د علم د زده کړې لپاره کوشش شروع کړلو. سحر به ووتلم د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کور مخې ته به ناستم، نو د ډېر ادب د وجې نه د هغه ور به ما نه ټکولو چې را هغه ته راوځې او زه د هغه نه علم زده کړم. ولې کېدای شي هغه به په خپل ضروریاتو کې مصروف وي، نو زما د ټکولو د ور د وجې نه هغه به د خپل مصروفیاتو نه واوړي. وی کله به چې هغه د خپل ضرورت دپاره د کور نه راوتلو یا به جومات ته د مانځه دپاره وتلو، نو ما به ترېنه پوښتنه وکړله هغه کم ذهن کې مې چې کم سوال و، کم د علم زده کړه وه، هغه به مې ترېنه وکړله. علم مې زده کړلو د ډېرو صحابه کرامو نه. یو وخت داسې راغی چې د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو. عمر رضی الله تعالی عنه خپل یو کمیټي مقرر کړې وه چې په هغې کې به هغه اکابرین صحابه کرام، مشران صحابه کرام، هغې به پکې ناست. عمر رضی الله تعالی عنه ډېر پوه انسان و. هغه به په دې مجلس کې عبدالله ابن عباس چې دا د دغه صحابه کرامو نه د عمر په لحاظ سره کم و، هغه به هم د ځان سره کېنولو. دی مشرانو صحابه کرامو یو بیره عمر رضی الله تعالی عنه وړاندې دا شکایت وکړلو چې امیر المؤمنین دا ورکوټه الګ زمونږ د مشرانو کې ولې کېنه، یا خو به موږ خپل بچی راولو او موږ سره به د مجلس کې کېنی او یا دا د مجلس کې مه کېنوه. عمر رضی الله تعالی عنه په ذهن کې دا خبره وه. یو بیره د دې صحابه کرامو وړاندې یو سوال وکړلو چې سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح د دې سورت مقصد څه دی؟ نو صحابه کرامو نورو مختلف ذهن کې چې کم هغه توجیهات او کم جوابونه هر صحابي هغه وړاندې کړل. کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نمبر راغی، هغه ورته ویلي په دې کې د الله د رسول هغه اجل، هغه نیټه د وفا ذکر شوې ده. عمر رضی الله تعالی عنه دی نور صحابه کرامو ته مخ راواړو او ورته وی فرمایل چې ما تاسو ته نه ویلې چې دا ستاسو په دې مجلس کې کېنی، نو دا قابل او اهل د دې مجلس دی. مقصد مې دا خبره کوله چې علم زده کېږي نو د دې دپاره به حوصله نه بیلې، کوشش به کې، سخت به تیرې، بیا به الله رب العالمین تعالی یو فوقیت درکوي او تعالی به الله رب العالمین مشري درکوي. خو مهم شی چې په علم کې دی نو هغه نیت دی چې ستا به نیت صحیح وي. ولې که نیت دی غلط وي، د دنیا هغه فکرونه دی په ذهن کې نیولې وي چې علم د دې مقصد دپاره کوم چې پلانکې عالم هغه پکې دومره پیسې پیدا کړلې، زم پکې دا پیسې پیدا کم، نو دا نیت ستا خطا دی. هر څومره چې ځان وکړې لیکن اس بم په لاس باندې در نشي. نو مهم شی هغه نیت صحیح کول دی، ځکه انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیت باندې دی. او دویم شی چې هغه د علم د زده کولو دپاره دی، هغه حوصله او کوشش، چې حوصله او کوشش باید موږ او تاسو هغه ونه بیلو او کوشش وکړو. دریم نمبر هغه ادب دی. کم خلک چې هغه د استاد د کتاب ادب نه کوي، هغه ته الله رب العالمین علم نه ور نصیب کوي. اگر کدا د مدرسې نه فارغ هم شي او په اول پوزیشن باندې راشي، لیکن څه وخت بعد
رب العالمین بیا د هغه نه د علم اخلي وجدا د مهم شی هغه ادب دی د استاد ادب او د کتاب ادب د هغه مدرسې ادب دا ټول بستا په ذهن کې وي تبا پزله کې د هغه قدر لري الب رب العالمین تعالی د خپل علم نصیحه سا هغه تاسو لدرکې نو کوشش دا کوي چې ان شاء الله زموږ او تاسو د سالانه سبقونو نن هغه افتتاحي ورځ او اوس نه دانیت کو چې ان شاء الله یو بد الله رضا او دویم بخپل کوشش کو او د استادانو او د کتاب هغه ادب بساتو نو د الله رب العالمین نو امید لرم چې موږ او تاسو ته به الله رب العالمین اجر او ثواب او علم بر نصیب کی وبالله تعالی توفیق وما علينا الا البلاغ